الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې زمون کوم پروګرام دی هغه په دې موضوع باندې دی چې تاسو یو سوال نیم چې کوم ډېر اهم سوالی هغه موږ په پروګرام کې شاملو او بیا د هغه سوال چې کوم جوابي هغه موږ ورکو. نو نن زمون سره د قاری فیاض سے ډېر یو اهم سوال دی. ان شاء الله اول هغه سوال اورو او بیا به د هغه جواب چې کوم دی هغه به ملاویږي. جی د قاری فیاض سے سوال دی، دا سوال تاسو واورئ، د دې نه پس به ان شاء الله جواب ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی سے محترمه تاسو خو یو خیر دی. مفتی سے محترمه د اصحاب په باره کې مولغونې معلومات درنه کولو دې صحیح طریقه سره کې ده. لکه ویله کېږي چې مړی وشي، مړي نه بعد جنازه وشي، جنازې نه بعد بیا د کوم اسقاط ورکول کېږي. دې په باره کې لکه اوس دا بلکل رواج جوړ شوی دی. څرنګې جنازه وشي هغې نه بعد بیا اواز وکړي چې ټول راټول شئ، غریبان دا اسقاط تقسیموو. هغې نه بعد یوه دیره جوړه شي، دیره چې جوړه شي پیسې پرې راوالي، یو دسمال یا کپړې کې به وتړي، هغې د دیرې کې درې ځلې تاووي، په هغې بیا ټول هر سړی لاس کېږدوي چې ما قبولې کړي ما قبولې کړي، داسې درې ځلې به تاووي. صحیح ده. هغې نه بعد آیا د پیسې بیا راوالي دا ټولې تقسیم کې د اسلام کې صحیح طریقه د اسقاط امدا ده که نه، چې کومه صحیح طریقه وي هغه تاسو لږ موږ ته بیان کړو. دا بلکل زموږ ایریې کې دا یو رواج جوړ شوی دی. خو بله یو خبره پکې دا ده که د مړي وصیت کړی وي، لکه په ژوندانه چې ما نه دومره منځونه قضا دي یا دومره روجې قضا دي، هغه بیا صحیح شو. دغه وصیت کړی وي که نه وي کړی، اوس آیا که دا غریب وي که خان وي، دا بلکل که پیسې ورسره بل دی په قرضې را اخلي او دا کار یې خامخا کوي، د اسقاط ورکوي، ځکه دا واجب ګڼي که نه، په ځان یې واجب کړي دي یو قسم. او دې صحیح طریقه چې کومه وي هغه تاسو موږ ته بیان کړو. الله ستاسو ته جزای خیر درکړي، خوشحاله اوسئ. قاری فیاض صاحب تاسو ماشاءالله ډېر زبردست او ډېر اهم سوال کړی دی. د دې سوال چې کوم جواب دی هغه دا دی چې د اسقاط چې کومه طریقه تاسو بیان کړې ده او کوم تفصیل چې تاسو بیان کو، سامعین هم دا واورېدو او ستاسو دا تفصیل ما هم واورېدو. نو د اسقاط په اسلام کې هیڅ قسمه تصور نشته. اسقاط چې کوم خلک کوي دا یو قسم بدعت دی، دا بالکل ناجایز او حرام کار دی. د دې دپاره داسې په دایره کې کېناستل او بیا پیسې درې څلور پیرې د خلکو په منځ کې ګرځول او بیا هغه غریبانانو له یا چاله ورکول، دا طریقه په اسلام کې نشته. دا خلکو د ځان نه ایجاد کړي یو طریقه ده او دا طریقه بالکل ناجایز او حرام ده، بدعت دی. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعت ضلاله، هر یو بدعت گمراهي ده، وکل ضلاله فی النار، او هر گمراهي سړی ورته بوزي. نو دا یو ډېر لوی بدعت دی او د دې نه ځان ساتل پکار دی. مسلمانانو ته د دې درخواست دی، ستاسو علاقه کې چې کوم دا رسم رواج کېږي، زما علماو ته هم دا درخواست دی چې په دې باندې د عوامو سره په مثبت انداز باندې او په ښه انداز باندې خبرې وکړي او عوام په دې باندې پوه کړي چې دا یو ناجایزه کار دی، حرام کار دی. دا کار په اسلام کې بالکل ناجایز دی، د دې څه گنجایش نشته. البته چې یو سړی کله مړ شي او په هغه باندې مونځ یا روژه دا فرض ده او هغه په خپله ژوندانه کې د بیمارۍ د وجې نه یا د څه عذر د وجې نه هغه روژه او مونځ نه دي ادا کړي، نو د هغې باره کې فدیه ده او د هغې تفصیل دی بیا سړی د علماو نه معلوم کړي. کومه فدیه چې سړی ورکوي نو هغه هم په دایره کې نه کینی او دا داسې تاسو چې کومه طریقه بیان کړه په دې طریقه باندې هغه تقسیمیږي نه. نو سوال اسقاط چې کوم دی هغه بالکل ناجایز او حرام دی. دا کومه طریقه چې تاسو بیان کړه نه په اسلام کې دا شته او نه په اسلام کې د اسقاط څه تصور شته، دا خلکو د ځان نه ایجاد کړي یو طریقه ده. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي، په خپله موږ د دې نه ځان وساتو او نور مسلمانان هم د دې نه بچ کو. الله تعالی دې موږ ته په دې خبره باندې عمل کولو توفیق راکړي.